د ویسټ انډیز خلاف رومبنی ټیسټ میچ بایدلو نه پس بابر اعظم شدید د تنقید ښکار جوړ شوی دی. هر طرف نه په بابر اعظم باندې تنقیدونه روان دي چې بابر اعظم د ویسټ انډیز خلاف په ټیسټ میچ کې د خپل کیریر د پاره د خپل سیلفش اننګز وکړو او پاکستان ته دا میچ اونه ګټلو. بابر اعظم ټیلنډرز ته سنگلی وکولې او خپل بالونه نه فیس کول، سټرایک په روټیټ کو او بل طرف نه بیټسمن او شو. مختلف قسم تنقیدونه په بابر اعظم باندې په میډیا باندې روان دي. تاسو لمخ کې ما ویلو چې بابر اعظم کپتانی نه دی اغشتل پکار، بابر اعظم لنو پکار چې دا کپتانی اغشتا. په بابر اعظم باندې سم تنقیدونه کیږي او بیا چې کپتان وي بیا په نور تنقیدونه هم کیږي. چونکه بابر اعظم په دې ټیسټ میچ کې په سیکنډ اننګز کې په 58 رنزونو نټ آوټ پاتې شوی دی. پاکستان ټوټل 120 رنزونه جوړ کړو چې 58 پکې بابر اعظم کړو او نټ آوټ هم پاتې شوی دی او بقایا 10 واړه کلاډیان چې کوم دي هغه د بابر اعظم نه آوټ شوی دي. په بابر اعظم باندې دا الزام هم لګي چې بابر اعظم په ډومبني بال باندې د اور په ډومبني بال باندې خرم شهزاد له سنگلو کو او خرم شهزاد بیا د هغه اور په دریم بال باندې آوټ شو. دینه علاوه خرم شهزاد نه علاوه محمد عباس یا محمد علي یادی چې هغه هم په اور په ډومبني بال باندې سنگلو کې نو بابر اعظم له پکارو چې ټول اور په خپل واخلې او په اخرنی بال باندې سنگل کول، یعنی زیات سټرایک کې د بالرانو ته نه ورکولې. خاصه سید بابر اعظم خدا غلطي وکړه. خو آیا بابر اعظم به محمد رضوان سره هم داسې کول چې رضوان ته هم سټرایک نه ورکول خپل به کول؟ آیا بابر اعظم به شان مسعود سره هم داسې کول چې شان مسعود له سټرایک نه ورکول؟ آیا بابر اعظم به سلمان علی آغا سره هم داسې کول؟ آیا بابر اعظم به امام الحق سره هم داسې کول؟ آیا بابر اعظم به عامر جمال سره هم داسې کول؟ یعنی کم دا خو ټول غول کړی دي. یعنی بابر اعظم به کم کلاړي بچ کول، بابر اعظم به کم کلاړي بالونه په خپل وخل، د رضوان بالونه هم بابر اعظم وخل. نو بیا د نور کلاړیان ولې په ټیم کې شامل دي؟ بیا د نورو کلاړیانو سر ول دی په ټیم کې چې بابر اعظم به صرف هر څه کوي، بابر اعظم به بال فیس کوي او دی له سټرایک نه ورکوي. که دل له سټرایک ورکوي نو دی بیا آوټ کیږي. ولې دا خو ډېره ښه خبره ده وروره. بیا دی په دې ټیم کې څه کوي؟ بیا بابر اعظم هغه 1100 خویندو واحد اکلوتا ورور دی. عجیبه خبره ده، عجیبه منطق دی چې بابر اعظم باندې چار چاپیره تنقیدونه روان دي. چونکه په سیکنډ اننګز کې اذان اویس په 14 بالو صرف اور صرف 3 رنزونه جوړ کړي دي. امام الحق په 8 بالو 3 رنزونه جوړ کړي دي. دا ګوره ناکام بیټسمنان دل یادوم. اذان اویس او امام الحق سره خو بابر اعظم بیټینګ نه کولو، دغه بابر اعظم دای نه پس راوته دي. نو ولې اذان اویس او امام الحق خپل پارټنرشپ نو بالکل پکارخه بابر اعظم بیا امام الحق سره بابر اعظم اذان اویس سره هم لګ ډیر بیټینګ کړي په کریس باندې. سوري دغه سره شان مسعود به ولې بابر اعظم بچ کولو، سلمان علی آغا هم بابر اعظم بچ کولو چې بابر اعظم خپل سټرایک اخلي او سلمان علی آغا ته سټرایک نه ورکوي ځکه اسنه سلمان علی آغا آوټ شي. محمد رضوان ته سټرایک نه ورکوي اسنه محمد رضوان آوټ شي. نو بابر اعظم بس د ټولو بیډونو په خپل وخت دی له سټرایک نه ورکوي. اول بابر اعظم داسې پرفیکټ بیټسمن نه چې بس هغه به نه آوټ کیږي. که هغه آوټ شوی وي نو بیا هم په تنقید تاسو کولو چې بابر اعظم سکور ونه کو. نو دا وخت په بابر اعظم باندې یو غټ تنقید روان دی په میډیا باندې. بهتره به دا وي چې بابر اعظم د خپل کپتانۍ دوران د میډیا نه مکمل پریز وکړي. بیخي میډیا ته اړو ټچ کیږي نه، بیخي میډیا اړو ګوري نه، ځکه عجیبه خلک دی وروره د پاکستان. خیر دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. دې حوالې سره که ستاسو سره وي کمنټ کوئ.